رحمت الله وبرکاته. دوستان امید تاسو بخیر، الله همیشه خوشاله ساته. دوستان نن زمونږ د قرغیزستان د مسله وه هلته د تلو د سعودي عرب دپاره، لیکن هغه ویزه زمونږ کینسل شو، هغه ویزه ونه لګېده. نو تاسو سره معلومات شیر کوم. بیا اکثر ملګري وایي چې یاره عمر بھائی تاسو خو لا نړۍ ویزه ونه لګېد، دغه وجې نه حالانکه فلایټ 3 بجې نن دغه و، خو بس ویزه ونه لګېد. الله پاک ته به منظوره نه وه، هر کار کې د الله پاک خیر. اوس دوستانو چونکې د قرغیزستان ویزې نه ایشو کېږي، نو زه ستاسو دپاره یو بهترینه مشوره او هغه دا د دوستانو که په دې وخت کې تاسو سعودي عرب ته تلل غواړئ، ځکه چې د ډېرو ملګرو خروجونه بیا ختمیږي او مسلې مسایل ورته، نو که تاسو سعودي عرب ته تلل غواړئ نو که وایه کینیا تاسو ځئ، نو دغه پیکج ډېر زیات ارزان هم دی، 280,000 پورې پیکج میلاویږي نن سبا. نو که دغه پیکج باندې تاسو تلی شئ نو دغه به ډېر موضوع وي. خو یو خبره تاسو یاد ساتئ دوستانو، که دغه فار ایگزامپل تاسو په ایجنسۍ کې پیسې هم ورکوئ، نو د هغې به د هغې تاسو ضرور رسید اخلئ. یو د دې خصوصي خیال وساتئ د دې خبرې، او د دویم به دې خبرې چې پیسې هله ورکوئ چې کله ستاسو کار وشي او لاس په لاس تاسو ته شیز میلاو شي. ویزې دومره پیسې نه دوستانو، پاسپورټ به نه ورکوئ، د دې ای ویزه د کینیا. او زه یم چې دا بیسټ دی، مونږ هم ولې کوشش شروع کړی دی. که زمونږ سره په دې ګروپ کې څوک ملګري شاملېدل غواړي نو په دې سکرین باندې زما د انسټاګرام آی ډي دی، ما ته په انسټاګرام باندې میسج وکړئ. انشاءالله کم ملګري زمونږ سره کینیا ته تلل غواړي په دې ګروپ کې، انشاءالله به 25 باندې دی. که الله پاک ویزه ولګېد دغه وشو، فلایټ دغه نه شو، نو انشاءالله د کینیا 25 دغه باندې 25 تاریخ باندې فلایټ دی. نو انشاءالله دی چې زه به د خیره سه